په نوشهره پیرپیای کې جان آباد علاقه کې یو قبر چې کوم دی هغې نه دا تیبۍ میبۍ لر شوی وې نو چا په نظر پوتې و نو هغه قبر چې کوم دی کې یعنی اوپن شوی و که نه ځای په ځای باندې ان داسې خوشبو راتله دا خلک ورغلي دي او قبر یې چې کتلی دی نو کې یو 80 سال د الله بنده چې کوم دی 80 سال مخکې د الله نیک بنده وفات شوی و او هلته کې چې کوم دی هغه یې وکتو نو د هغې نه خوشبو هم راتله او هغه 80 سال کم چې کس وفات شوی و شهید به و یا څوک به و خو د الله رب العزت کارونو ته وګورئ چې 80 سال یې تېر شوي 80 سال نه بعد هم د هغه کفن چې کوم دی بالکل صفا سوتره و هماغه سپین کفن یې صفا سوتره پاتې شوی دی او کم چې پکې مرده وفات شوی و شهید و یا څوک هم و نو هماغه حالاتو کې پروت و د الله رب العزت کارونو ته وګورئ چې کوم نیک انسان وي الله پاک د هغه جسم څه چې د هغه کفن هم نه خرابوي دا ویډیو وګورئ او د ثواب په نیت باندې شیر کړئ خلکو له دې نه څه عبرت پکار دی زما ټولې دنیا ته دا خواست دی دا په پیرپیای کلي کې دا واقعه شوې ده په محله جان آباد کې لیبر کالونۍ سره خوا کې دا حق لار ده زمونږ هم د ټولو مسلمانانو دا لار ده که هندو دی او که کافر دی هغه بځي دي دنیا نه خو زه دا خواست کوم خاص طور پر دی مسلمانانو له چې دا د عبرت یو مقام دی او دا حق لار ضروره د هر سړي ده که دا سلسلې د دې دنیا پاتې که امیر دی او که ګدا دی او که هر څه تګ دی تېنه نن زما وړوکې وم ما به دلته دې خوا راتلمه چکرې به مې والې په ذات خود په خپله دلته دا 2 قبرونه او دا دغه زما نن وخت کې څه تقریبا څه د پاسه 50 کاله عمر دی او دا زمونږ د یاداشت نه مخکې داسې مشران مور دي هغوی وایي 80 کاله وشو چې غالبا نو زه دا خواست کوم د ټولو مسلمانانو وروڼو ته زمونږ په مسلمانانو دا بهره ورده کې چې تکلیفات دي پې نو د هغوی دپاره م دعا کوو او الله دې وله بری ورکړي مسلمان قوم ته نو دا سوال کوو لکه عبرت مقام د ډیر د افسوس مقام دی نو هر سړي له دا ویو چې وروره الله دې وکړي خیر او دا مونږ دپاره زنده دغه دی لیدل کاته دي نو بس الله دې خیر وکړي او دا ورور دې خبرې وکړي نو ډېره مننه دلته موږ سره د واربن چیرمن تیمور بھائی واټو چیرمن تیمور بھائی هم ولاړ دی تیمور بھائی د عبرتناک واقعه چې کومه ده که نه دې حوالې سره زموږ د مسلمانانو ته څه ویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم زما خړومبی د ټول پیرپی عوامو ته دا خواست چې د دې نه د عبرت والي ځکه چې یو الله پاک وګوره دغه شهید په قبر کې د 80 کاله وشو پروت دی او د میږي عمره دغه پې نه دی راغلی د مونږ ته څه مرګرو ووي چې مونږ ولیدو الله دې هر چا ته شهادت مرګ نصیب کړي الله دې وکړي چې هر چا ته الله پاک داسې مقام ورکړي امین امین مونږ د اکرام بھائی چې کم دغه لیدلي دي هغه پې پوهېده او دغه بل ملګری ملګری دلته موږ سره یو چشمدید ګواه دی حضرت علي ورور السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورور تاسو ولیدل غونډې کتونکو له ده ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه تقریبا د شپې 11 نیمې 11 بجې وې چې ما پسې د اکرام ملګری راغو وی حضرت علي راشه زه چې کله راووتم نو د ما ته وویل چې راشه دلته کې استاد دی او هغه له ورځو دلته یو مړی راوتېر ما هم ویل چې یاره مړی کوم ځای کې خو دا مونږ لیدلی و دا قبر د ډېر وخت نه مونږ لیدلی و د دې خبرې مونږ اورو چې دا تقریبا 80 سال 90 سال د دې قبر کېږي د دې مړي کېږي چې دا شوی خو دا غیب و دا خبره چاته نه و معلومه بیا چې مونږ بېګا راغو که نه او موقع مو وکته نو تیبۍ یې پیچولې وې 2 نو ما ورته وی یاره چې لرکې مونږ هم دا موقع وګورو چې یاره څنګه چل دی چې مونږ له پته ولګي که نه چې مونږ لر کړو تیبۍ مو لره که نو خوره موره په هغې باندې ور پرېوته خو سر ما ثابت ولیدو او کفن ما ثابت ولیدو ماشاءالله زبردست پوه شوې ما تر دغه پورې ولیدو شکر الحمدلله هغه ثابت پروت و نو دا اوس ظاهر شو په دې باندې شکر دی بس دا پټو اوس څرګند شو اوس چې څوک هم په دې لاره باندې دي نو همدا دوا به کوي دله به هم دوا کوي نورو خلکو ته دلته موږ سره یو بل ورور موجود دی چې شمدید ګواه دی اکرام په مختصر الفاظو کې 2-3 خبرې لغونې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اسف ورور زه همایون مرګري سره رالم د بازار کې
ولارو ما زور سیرالم دی وی دلته دا خټ وو دا پلاټ ته دا پلاټ اکرام بھائی لږ مختصر د دغه شهید حواله سره بس شهید حواله کې دا خبره کوم جی دا ما په خپل سترګو لیدو له حد تیبی تیرا غورځېدلې وه نو هغه تیبی مونږ بیا استاد اوچته کا نو صفای کو په کپړه باندې خوره موره ورغلې وه بیا وله بل بلاک روډ تیار بلاک نو بل جوړ شوی بلاک و کلک هغې پې کېښو زور صیب او دا مناظره مونږ ټوله وکړه دلته هغوی سره او استاد جي مو م راوستو په هغه ټایم باندې دا د اتیاو کالو قبر دی زمونږ مشران وایي دا یو مسافر دلته کې وفات شوی و او هغه قبر دی د مسافر شهید بابا او زه د پیرپی ټولو خلکو له او ټولو عوامو ته خواست کوم چې د دې نه عبرت والی دا د اتیاو کالو قبر کې لکه سلامت چې کوم دی هغه پروت و انسان او کفن هم تک سپین مونږ دپاره دا یو عبرت دی دا یو عبرت دی نو ټولو له وګورئ چې دلته د ماشومان موږ سره ولاړ دي بچی دلته د خشته بوی لګي لږ تیز اواز راکوي بچی خشته بوی در باندې لګي دا د دې ماشومانو د خولې د ګلونو دا ثبوت دی چې واقعي دا شهید و د الله پسندیده شخص او رب العالمین دې د مخې زمونږ معافي وکړي او ټولو مسلمان ته دې کې یوازې پیرپی د خیل ملګر نه دي ټولو مسلمانانو ته زمونږ دا درخواست دی چې دغه اخري زمونږ ځای دی او الله مو دغه ځایونه ښایسته کړه دغه خو بابا وایي چې امانت په د لحد په منځ کې پروت دی ما دې نه مخکې مو وی وایي امانت په د لحد په منځ کې پروت وي چا چې ځان کو امانت په دې دنیا الله دې ټولو ته هم دا د شهادت مرګ نصیب آمین 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 ډېره مننه